السلام علیکم دوستان، امید ده چې تاسو بخیر. اصل کې دوستان نن په پاکستان کې په قومي اسمبلی کې یو بل منظور شوی دی. هغه بل د هغه بعضې نکات داسې دي چې هغه د همجنس پرستۍ طرف ته اشاره کوي چې د هغه بل په دغه باندې به لکه پاکستان کې د همجنس پرستۍ طرف ته فروغ ملاویږي. په دې کې مزي خبره دا ده چې په لاهور های کورټ کې د تاسو وګورئ د اخبار لیکلي دي. لاهور های کورټ کې چا د جنس د تبدیلی دپاره اپیل کړی دی، نو هغه ورته ویلي دي چې دا جنس ولې بدلی. فاضل جج ورته ویلي چې دا جنس ولې بدلی، نو هغې ورته ویلي دي چې زما مطلب دا د زما په جسم کې ماته لکه خارخ محسوسیږي. نو جج صاحب ورته ویلي دي چې خارخ خو نن سبا ټول پاکستانیانو کې دی. به هر حال زه دا خو د مزې خبره ده. خبره په دې ځای کې دا دوستانو چې په دې ځای کې مذهبي جماعتونه چې کم دي په قومي اسمبلی کې چې کم دي، به هر حال دغو کردار خو تاسو ته پته ده. خو په دې وخت کې سینیټر مشتاق احمد خان صاحب د دې خلاف یو مؤثر اواز اوچت کړی دی. او ګورئ دوستانو د قومي لوط چې کم کردارو نو خو تاسو ته پته ده چې الله رب العالمین هغو له کم خطرناک عذاب ورکړی و که نه. الله پاک هغو باندې کاڼو باران کړی او الله پاک هغو له داسې خطرناک عذاب ورکړی. او ما یو واقعه مې کته چې حضرت علي رضی الله تعالی عنه د حضرت عمر له یو دغه راله یو فیصله ول راله، یو الک یو کس مړ کړی و. نو حضرت عمر له فیصله راله، حضرت عمر ورته وویل چې تا دا کس ولې دې مړ کړی؟ نو هغه ورته وویل چې دې زما سره د زیادتۍ کوشش کړی دی. نو حضرت عمر هغه فیصله حضرت علي له ولېږله. حضرت علي رضی الله تعالی عنه هغه فیصله چې کله ولاړه، نو حضرت علي ورته وویل چې تاسو څو ورځې پس راشئ، ټیک شو که نه. نو حضرت علي چې کله 2-3 ورځې پس راله، نو حضرت علي حکم وکړو چې د دې سړي قبر ولټوئ. چې کله قبر ولټولی شو، نو باقاعده هغه په قبر کې نو حضرت علي وفرمایل چې ګورئ کم سړی چې د قومي لوط عمل وکړي، نو الله رب العالمین هغه د قبر نه اوچتوي او هغه د قومي لوط سره هلته د هغو سره ورچوي. الله رب العالمین موږ او تاسو ټول مسلمانان د دې عمل نه وساتي. زمونږ او ستاسو په ملک کې خلک د ولږې نه مړه شو، لیکن افسوس خبره ده چې داسې قوانین راځي ځکه چې اغیار په دې باندې خوشحالي، کفار په دې باندې خوشحالي. زمونږ او ستاسو په ملک کې داسې قوانینو ضرورت دی باید چې چا د ماشومانو سره چا غلط کار وکړو هغه ته سریعا پانسي ولې نه ورکوئ؟ داسې قوانین ولې نه منظوروئ؟ د اسلام خلاف چې څوک داسې قوانین ولې نه منظوروئ چې تاسو بس دام راغسته چې بس یاره د جنس تبدیلی او د جنس تبدیلی او د همجنس پرستۍ فروغ ورکوئ ځکه چې تاسو ته د بار نه ډالرز میلاو شي. لہذا دا ملک د اسلام په نوم باندې آزاد شوی دی. څومره چې جماعتونه دي، که دا مذهبي دي که سیاسي دي او غیرت او ایمان لري، هغو له پکار ده چې دوی خلاف ودرېږي او په اخر کې خراج تحسین پیش کړو سینیټر مشتاق احمد خان صاحب ته چې هغه د اوسه پورې د دې بل خلاف یو مؤثر اواز اوچت کړی دی، ولاړ دی.